अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बतासु ता द HbA1c टेस्ट په باره کې یو څو خبرې کوو. کم عام خلک یا مطلب د شوګر بیماران دي ته د 3 میاشتو والا ټیسټ وي. عام طور باندې مشهور هم په دې چې هغه 3 میاشتو والا د شوګر ټیسټ. نو دا تاسو ته لږ د دې امپورټنس وایم چې لږ دا ټیسټ څه دی او د دې څه اهمیت دی. ځکه چې اکثر مونږ د بیمار نه تپوس وکړو نو هغه وایي چې ورته ووایو چې شوګر ټیسټ کوې نو یاو جي زه کومه د ما په ناره باندې دونه په مړه باندې دونه خپل ګلوکومیټر دی را سره. خو چې کله ته مونږ تپوس وکړو چې یاره دا HbA1c ټیسټ نو هغه ته د هغې نه څه امپورټنس پته وي نه او د اهمیت پته وي او نه یې کوي نو چېرته یې کړي هم ني. نو د دې امپورټنس چې دی هغه دا دی یو زموږ په دې وینه کې یو قسم هیموګلوبین دی کم چې عام د وینې د هیموګلوبین دا د هغې یو ټایپ دی. دا شوګر کم دغه چې دی نو دا ګلوکوز دای سره انخلي د دای سره انخلي او هغه زموږ په د وینه کې چلیږي. نور د هغې په ډیټیل کې زه نه ځم ځکه چې ستاسو لپاره به لږ ګران وي. خو د دې اهمیت دا دی چې دا مونږ ته ستاسو د 3 میاشتو ایوریج شوګر ښیي. نو دا ډیره ضروری خبره ده چې ټیک د تاسو خپل د نارې ټیسټ کوئ او د مړې ټیسټ کوئ نو د هغې نه هم لکه څه نه څه اندازه لګي. خو هغې کې اکثر دا مسله وي چې اکثر بیمار وایي چې زما په ناره باندې چې شوګر دی نو هغه خو ټیک راځي. اکثر چې زه وکړم نو 130 وي 140 وي 120 وي خو چې په مړه باندې وکړم نو دا ډیري 300 350 وي. نو اوس داسې کیس کې مونږ HbA1c ډیره ضروري ده چې آیا مونږ وګورو چې د ایوریج شوګر چې دی نو هغه څنګه چلیږي. نو ایوریج به دې مثال زه تاسو ته داسې درکړم لکه فرض که یو کس دی او د هغه د نارې ټیسټ چې دی نو دا راځي 100 په ناره د هغه شوګر دی 100 او په مړه باندې هغه وکړو نو هغه 140 150 داسې راځي. نو د HbA1c که مونږ وکړو نو هغه به زیاته 5.7 چې دی 5.7 نه کمی. د دې مطلب دا دی چې لکه د شوګر لیول چې دی ایوریج هم نارمل را روان دی. نو د دې لپاره دا ضروري ده چې یو کس 5.7 نه HbA1c کم دی نو مطلب دا ده چې لکه د شوګر ایوریج چې دی د تیر 3 میاشتو کې ښه ښکلی کنټرول چلیدلی دی. اوس دویم مثال زه در کوم. فرض که د یو کس په مړه باندې شوګر د 140 او 200 په منځ کې چلیږي او دغه شان د نارې شوګر چې دی نو هغه د 100 او 150 منځ کې دی. نو د HbA1c به تقریبا داسې اندازه چې دا به د 5.7 نه 6.5 په منځ کې لکه د 5.7 نه والې تر 6.5 دې منځ کې به چلیږي. نو داسې بیمار چې دی نو دا هغه اکچوال ډایبیټک یا شوګر مریض خو نه دی خو دې شوګر طرف ته روان دی. نو د HbA1c که د 5.7 او د 6.5 په منځ کې ده نو مونږ دته لکه چې د احتیاط وکړي دا هغه پری ډایبټیز چې ورته وایي لکه د اکچوال د شوګر بیمار خو نه دی خو په ده باندې شوګر را روان دی دته په مستقبل کې د شوګر خطره شته. نو د هغې دغه احتیاط چې دی وکړي نو د هغې نه بچ کیدی شي. دغه شان که فرض که د یو کس HbA1c د 6.5 نه زیات را روانه ده داسې 7 8 9 10 ایون 15 پورې داسې مونږ پکې ګورو نو دا چې راشي نو د مطلب دا چې لکه د تیر دغه کې څونه ټایم شوی دی نو د ایوریج شوګر چې دی نو هغه بالکل کنټرول نه دی او هغه کافي زیات چلیږي. نو د هغې لپاره که هر 3 میاشتې پس نی ځکه چې دا لږ ورته کې ګران ټیسټ دی نو چې یو 6 میاشتې پس لکه دا خامخا لږ چک کیږي چې مخکینی ستاسو HbA1c څنګه روانه ده او اوس که فرض که ستاسو HbA1c زیاته وي فرض که مخکې 10 را روانه ده او تاسو یو 6 میاشتې پس ټیسټ وکړو او هغه 9 ته راغلی ده یا 8.5 ته راغلی ده نو د دې دا مطلب دی چې لکه ستاسو رو ستاسو خپل شوګر ټریټمنټ صحیح روان دی او ستاسو چې کوم ایوریج شوګر دی نو هغه هم رو په لاندې را روان دی.
خو که فرض کو لکه دا HbA1c تاسو یو پیره وکړه او بیا 3 میاشتې پس هم بیا وکړه یا د 3 نه 6 میاشتې پس ایون 4 میاشتې پس هر څونه پس هم چې وکړه خو چې هغه د هغې نه بره شوي د دې مطلب دا دی چې لکه ستاسو ټریټمنټ دغه صحیح نه دی او هغې کې چینجز پکار دي لکه دا کنټرول نه دی. نو دا یو څو خبرې وې د HbA1c ټیسټ چې کوم ته د 3 میاشتو ټیسټ وایي نو ما وایي چې په دې باندې بیمار پوه کړو چې هغه ته پته ولګي چې لکه د دې څه اهمیت دی او د دې په ټریټمنټ باندې څه لکه فرق ورزیدي شي لکه په دې باندې ستاسو ایون ټول ټریټمنټ ډیسایډ کیدی شي چې لکه چینج کول غواړي څه ډوز چینج کول غواړي یا دین علاوه څه انسولین ضرورت دی یا څه قسم د هغې نو هغه شان چینجز ورسره بیا ډاکټر کولی شي.